دا مولا قدر دی سړی چې وفات شي موږ پسې د هغه سړي کمیس او پرتوګ را روان کړي جومات ته استاد چې دې کې مونځ کوی چې ثواب ورته رسېږي ثواب ما یو ځای کې مې دا کاکا چې ټیک د کمیس پرتوګ اچو دا ته موږ نه راوړې ما هغه کمبل کې چوته کېده هغه هم راوړه کنه او پښتنو د کاکا کمیس پرتوګ خیراتي کې او کمبل دی په خپل اچي د کاکا خو به ګړې مچوله راډو امام صاحب ګړې م غواړي هلته سره خو موبایل مال هغه ټچ موبایل راوړه هغه د مړې نه چې چک والي هغه موبایل غواړم دا سیستم هم غلط دی پښتنو بس د هغه یو څو زړې جامې استاد جي بس مونځ او دس پای کوه استاد جړو مونځ کوي نه خپل کار کوه توجه بس د الله په نوم چې څه ورکوم موږ نه چې التو پړتو پالتو شغه رالیږم توجه قبر ته موږ سره ایمان ځي څه به ځي شناختي کارت به راسره قبر ته ځي تاسو خو دومره توله نه جي وي ځي به راسره ځي به راسره نه جي صاحب فرشتو ته به څنګه پته لګي چې د پاکستان نه تشریف راوړو فرشتو ته به پته ولګي زما ستا پہچان شناختی کارت دی او یو لالا بغیر شناختی کارت دی اور اے ٹی ایم کارت خو به راسره قبر ته ځي که نه فرشتو به هغه مشین نیولي په هغې کې کارت وردننه کړي په پیسو به خلاص والله خان صاحب ملک صاحب نواب صاحب ارباب صاحب که په دولتونو رانه خلاص وي قبر کې ایمان پکارېږي عمل صالح پکارېږي ایمان وګټه توجه یو بابا وفات شو 3 غاښونه د سونې د سرو زرو نو زامن یې مشوره وکړه چې دی په قبر کې په سونه باندې څه کوي د سونې غاښونه به تې وباسو هسې نه یا پاکستان د 1 لاک نه توله ورړولې ده توجه امبورو په لاس یې راواغست ګړې قمردین والو سنو په داسې زامنو ونړې او دې مشرانو ته یم د سونې غاښونه کېنده په مړونې درنه وباسي توجه دې دپاره یو پیکج ډایرکټ ستا په خوله کې پروت دی دې ته به هم چا نیت کړي چې د چا د پلار یا د مور غاښونه د سونې کله به وي چې دا انا دا بې غاښونه به زما توجه امبور په لاس یې راواغسته د دې مړي خوله په ګرانه کولاوي که نه جام شوي د مړي خوله ډېره هغې والا خوله کولاوله د مړي خوله په ګرانه کولاوي